من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. عزیزان سید و شهدا محرم الحرام 2024 هم شپه ده خوش قسمتی یوی چې د مولا زدره کې نن دلته تاسو تشریف فرمایي وي تاسو ته خدای یو سعادت درکړی دی د یو توفیق دی. آداب زدره ونه یو آداب طرف ته مختصر اشاره کوم چې مسئله فقهیه وګرځيږي. کسا بهتره ده چې کله د مجلس اعضا ته رسي حسینی ته ځي مقام ته ځي خونې کې اول طهارت وکړه وضو سره دلته راشه ویرې امام تاسو دا راتلله دا کېناستله دا زدري دا ټول عبادت دی د خدای بهترین عبادت دی و عبادت کیږي نه مګر طهارت سره. کله ته وضو سره شي ښه نیت سره شي یاد وساته بیا ته بهترینه برخه یا میلویږي او بهترینه برخه دې کې اندازه چې زړه د نرم شي ژړا د راشي اتصال د برقرار شي دینه خولي برخه بل نشته د یاد وساته انداز مولا سره قبول شي امام یو نگاه در باندې وکي سترګې د توغړی خدای مو تاسو عقیده د او حقیقت د یقین ما د ور باندې صدا مجالس د سینې دي چې مو تاسو سره پور کی ودي کې اهل بیت موجود دي کی مولا یا رسی ایت اهل بیت رسی امام تاسو په کار د نگاه انداوي چې صرف یو نگاه را باندې وچی یو نظیر را باندې وچی انده کفی ده مغ نظیر کی ہار سے پٹ دی گر به ذره یک نگاه بو تراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند کچری وی ذره تا ابو تراب یو نظر لطف و کرم وکی ماغ ذره اسمان تر رسیدای شي میرسترګونه جوړیدای شي شاعر دی ای. ما تاسو خدمت کې عرض کړو چې مخام د پر کوم عنوان باندې څو جلسو کې گفتگو کونه دی هغه د کسا امام څخه کله وتلو امام یو جمله انداز او ک انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی اولای چې اصلاح د پاره وزم دا یو ټکه په کار دی چې انسان بررسی وکي دی باندې په کار دی چې انسان بحث او گفتگو وکي. امام د کوم ټکه استعمال کړي دا معمولی ټکه نه دی ګولډن ټکه دی اصلاح ټکه. قرآن کې کوکسوی روایاتو کې کوکسوی د ټکی باندې ډېر بحث شوی دی متعدد آیتونه د قرآن دی باندې شته دي او دا معمولی ټکی نه دی چې امام استعمال کړی دی. اصلاح کسا کوم ځکه استعمالیږي چې ته څه خرابای وي نه اصلاح استعمالیږي څو پورې چې ما او تاسو زندګۍ کوو ظهور امام نه مخکې اصلاح همیشه د پاره ضرورت دی معاشرې ته. وخت هم کې مولا خپل قربانۍ سره خپل قیام سره اصلاح د پاره اقدام وکړلو نن هم اصلاح د پاره مولا دا مجلسونه موجود دي دا زدره موجوده ده چې د معاشره اصلاح هر قسم ته اصلاح زما دغه مجالسو ادا کړی ده. کسا شهید مطهری وزي کې اصلاح په باره کې گفتگو کوي هغه متضاد الفاظ قرآن کې ډېر استعمال شوي دي. هغه متضاد الفاظونه یو لفظ اصلاح یاده اصلاح استعمالیږي فساد په مقابله کې یا به اصلاح وی یا به فساد وی. فساد سوی اصلاح ور باندې رسی یا اصلاح سوی فساد ور باندې راتلای شي. په مومن ذمہ داری ده چې فساد وی اصلاح ور باندې راولي. انشان سره
متضاد الفاظ که تاسو وکسوي هغه نه یو دا الفاظ دي مثلا سعادت مقابله کې شقاوت رغلې ده، هدایات په مقابله کې زلالات رغلې ده، نور په مقابله کې ظلمات رغلې ده، علم په مقابله کې جهل رغلې ده. قرآن کې دا ټول الفاظ استعمال شوي دي، خو هغوی نه مهم یو لفظ زه څو جلسو کې دي باندې بحث کوو ان شاء الله، کچېرې توفیق وي، اهل بیت و کرام وي، لطفي وي. اصلاح ټکی ډېر مهم دی، څه دې باندې گفتگو وشي. قرآن هم متعدد آیاتو کې دې طرف ته اشاره کړې ده. قرآن یاد دی والله یعلم المفسد من المصلح، پروردگار پیږي چې کوم کسان فساد والا دي، کوم کسان اصلاح والا دي. د سیا کېدای شي ظاهر کې ما باندې نماوي صدا اصلاح والا کاس دی، کېدای شي باطن کې زه ټولو نه زیات فسادګار وم، خو خدای خو مو پیژندي که نه، پروردگار ته خو پته لګېږي. خو د اصلاح هغه څه کلمه ده چې یو کس که فسادګار دی، معاشره کې فساد فتنې زیمای خستی ده، هغه یې ځان ته برداشت نه کوي چې ته ورته فسادي نه وایي، هغه یې چې نه زه مصلح یم. قرآن آیات دی که نه وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، چې کله فسادګرو ته وویلی شي چې تاسو فساد ما کوئ، معاشره ما خرپوئ، فتنه ما کوئ، ځنه کارونه ما کوئ، معاشره کې بربدۍ طرف ته معاشره ما بیایو، هغوی بیا تاسو ته جواب کوي چې نه موږ خو فسادګر نه یو، موږ اصلاح والا یو، ایمو زما اصلاح دی، موږ اصلاح کوو. مقصد دا چې یو کس هغه مفسد ویلی نه دی، فسادګار ویلی نه دی، هغه یې ځان ته نه خوښوي چې ته فسادي نه ورته وایي، هغه یې چې نه زه خو مصلح یم. انداسې متعددو آیو کې پروردگار علم دی طرف ته اشاره کړې ده. خدای خلکو ته لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، او خلکو چې کله روی زمین باندې اصلاح رغلی دی، بیا تاسو فساد ما ورکې جوړوئ، فتنه ما ورکې کوئ، خرپای ما ورکې جوړوئ. کسه دا اصلاح مختلف قسم ته کېدای شي، او دی ډېر وسیع موضوع دی، دا ډېر مطلب زورور موضوع دی چې هر یو شعبې دپاره دا موضوع یو کاربردی موضوع دی، یو اکټیو موضوع دی. مطلب تو وخت هر یوې شعبې سره تعلق لري. زه مثال در کوم، هر شي باندې بیله بیله بحث کېدای شي. گفتار و کردار اصلاح ضروری ده انسان دپاره، دی باندې بحث کولی شي. گفتار اصلاح چی شی ده؟ انسان عادت شوی وي، مثلا گفتار د داسې وي، گفت د داسې وي چې معاشره د نه ازار کې وي، گفت د داسې وي چې بدبو د نه رسي گفتگونه. ما تاسو یو ټکی استعمالوو، عفت ټکی مو تاسو حیا دپاره استعمالوو. اکثر ښځو طرف ته اشاره کوو چې عفت پکار دی، حیا پکار دی، خو دا ټکی ښځو سره تعلق نه لري. عفت ډېر داسې ټکی د هر چا ته استعمالیږي. دا عفت ټکی ژبې دپاره استعمالیږي. مو ته عربۍ کې وي عفت الکلام، خو ضروري دی چې انسان ژبې کې عفیف وي، با حیا انسان وي، کلمات یې داسې نه وي، الفاظ یې داسې نه وي، خبر یې داسې نه وي، گفتگو یې داسې نه وي چې مغو خبرو نه مغ گفتگو نه فساد جوړیږي معاشره کې. نن که تاسو وکسو یو اهم شای مو معاشره کې انده دی، بل میډیا سوشل میډیا دا ور دی، کسو اکثر فساد و فتنه یندغ گفتگو یندغ ژبې نتیجه ده. پلو دی کسو خبرې کېږي، پیغورونه لغتونه کېږي، یو بل په خلاف نازبا تهمتونه ناروا نسبتونه لګیږي، معاشره یو قسم ته فساد طرف ته بتلای شي. ضرورت دی چې انسان دی باندې بیله گفتگو وشي، اصلاح گفتار باندې، اصلاح کردار باندې پکار دی گفتگو وشي. هغه نه علاوه اصلاح ګرانې والا اصلاح، ګریولو اصلاح چی شي ته ویلی شي. نن که ته وکسې ایمو معاشره دغې حوالې سره بربدۍ طرف ته روان دی. تاسو د کسوی نه کسوی محسوسیږي، د ته نه محسوسیږي، مو ته خو ډېر ښه محسوسیږي. طلاق رشیو د زیاتیږي، اختلافات د زیاتیږي، جنګ جګړې د زیاتیږي. مخکې به بیلتون کېدلې، وړونو منځه ډېر مینې محبت سره بیلتون کېدلو. نن که تاسو بیلتون والا فیکټ وکسوی، نن ډېر بربدۍ سره، نن تبعۍ سره روبرو یو، نن کینو سره، زیدو سره، دشمنیو سره بیلتون کېږي. وړونه بیا وړونه نه پدې کېږي، ورورولۍ بیا نه پدې کېږي. دغه ځای کې بریکټ کې به جمله درته کوم، دا شی یاد وساته. مو ویایو که نه څه ګاډه خونه ښه دی، ټیک دی، هغې شته دي، فایدې وي پښتو حساب سره، اتفاق کې، وحدت کې، اتحاد کې برکات دی، فایدې شته دي خپل ځای کې. خو زه د قسم څه نقصانات یې فایدو نه زیات دي. داسې به درته وایم ای ګاډو خونو نقصانات یې زیات دي. ډېر داسې کسان دي چې هغه ورکې محنت و زحمت نه کوي، کوشش و تلاش نه کوي، استعداد به خدای ورکړی وي، استعداد یې مغې ګاډي خونې کې ضایع شي، عمر یې لوړ شي، تیر شي، ګاټي ګوټي نه تیر شي، هغه نه بعد بیا بیلیږي، بیا هیچ چا نه شي ګټای. نن که تاسو بیلتون والا فیکټ وکسوی، نن ډېر بربدۍ سره، نن تبعۍ سره روبرو یو، نن کینو سره، زیدو سره، دشمنیو سره بیلتون کېږي. وړونه بیا وړونه نه پدې کېږي،
یا یو نکته څه زه درته عرض کړم هغه دا دی زموږ معاشرې کې تباهي او بربادي او زوال دا دی ګاډي خونې نظام چې موږ چلوو د پښتو حساب سره دی اسلام کې ګاډي خونې تصور دا شی نشته دی چې کومه ګاډه زندگی موږ کوو ورور سه اوسي تره سه اوسي ترونو سه اوسي تره زمانو سه پلار تر زمانو سه دی حده پورې مو خونې شته دي اتیا سره سل سره شته دي دو ته کوم ځای کې دا اسلام خیال یې دا شی طریقې سره ته اوسه نه دی خیال یې ده او دې سما کار نه دی کار مې وی نقطې سره دی شل کوله دا شی اوسېږو چې کله بیلیږو بیا پښتنې مو اوسې کړي وي هغو کسانو پښتنې کړي وي چې د اسلام کې بېلوله څنګه دی شریعت کې بېلوله څنګه دی پښتو کې څنګه دی څه پاته ورته ولګېږي سپڼ کې څه کله معلوم کی چې اسلام کې شریعت کې بېلولې کې دا ګاټې شته دي بیا ملایانو نه خپونه تووي چې موږ اسلام کې شریعت کې بېلېږو بیا احسان در باندې کوي بیا منت در باندې کېږي چې غوث صاحب زه راغلی یم اسلام کې بېلېږم شریعت کې بېلېږم ما شریعت کې بېل کا زه اول تا نه دا پوښتنه کوم چې تا شریعت کې ګاډه خونه چلولې ده د ګاډه خونه شل کوله چې ته اوسېدلې دا شریعت کې اوسېدلې که پښتو کې اوسېدلې شریعت کې نه اوسېدلې پښتو کې اوسېدلې پښتو کې د ګاډ نظام چلولی دی ګاډ نظام کې تو پښتو حساب سره ګاډه خونه چلولې ده اوس څنګه اسلام ته منډې وایي شل کوله د اسلام نه و په زړه اوس د په زړه شولو د شل کوله څه پښتو کې ګاډ حساب سره اوسېدلې اوسه قربان د شم مغې پښتو کې حیا سا مینې سا اصلاح سا مصالحات سا سترګې پټې کا خیر د عفو درګذر وکا که چې زیات ویرغلل یو ورور ته بل ورور ته فارق نه کوي شل کوله د گزاره وکړله شل کوله یو بل نیتونونه د وکړل شل کوله یو بل څه قدم د کېږدولو د یوشتم کال یې څه کله بېلېږي خوشې شلو کالو خوارۍ توی ته ما چوئ اسلاما بهانه ما جوړوئ شریعته بهانه ما جوړوئ شریعته ځان دپاره پال ما جوړوئ شریعته ځان دپاره ذریعه آمدن ما جوړوئ بیل شه پښتو حساب کې غنم دانه په منځ بیله دی دا یو ښه قانون دی ښه اصول ورکې دي ښه نرخ ورکې دی ورورولي ورکې دی صله رحم ورکې دی ایثار ورکې دی عفو درګذر ورکې دی ورور سے قدم کې د ولی پهلو ورکې دی مصلحت ورکې دی مصالحات ورکې دی رضایت ورکې دی رضینما ورکې دی اندغې پښتو حساب سره بیل شه دی تا حیا ده و کمیابی ده همو دا بدبختی دی بارحال ما تا صرف یو فیکٹ و خیالو اصلاح گرانا تو خپل ذکیو موضوع ده عقاید و اصلاح تو خپل ذکیو موضوع ده اٹول یقیدی خو صحیح نه دی هر چوکیدی خو صحیح نه دی خالد بتانا مانی مسلمانوں کے تو سوک سے سورہ فیر کی دی چوک یو طرف ته روان چوک بل طرف ته چوک المنزونه څخل تکي چوک خلیفګان منی چوک امامان منی چوک علی والمرتضی په څلورم منی چوک په اول منی مثلا اصلاح خو پکار دی چې انسان وکسي کومه عقیده درست او صحیح عقیده ده دین علاوه اصلاح د معاشره اصلاح سوره ضروری ده کردار اصلاح سوره ضروری ده ایمونن معاشره کې کته وخت سے اصلاح ډیر زیات ضرورت ده زب یو نگاه د تپو کوم کسه ایمو معاشره کې تو وخت خان سارا اصول باندې پابند نه دي ایچی اصول نه مني نه ټریفیک اصول مني نه حکومت اصول مني نه کلی دستور مني نه کلی کلچر مني نه کلچر مني نه یو دستور تا سار نه کیږي زب یو مثال درکم ایوزی کې به مړی شوی وي ایوزی کې به جنازه ایښې وي ایوزی کې به متام کېږي ایوې خونې کې به د غام دیګ باندې شوی وي څنګ ته محلې کې به اوسه واده شروع وي ډام ډوم تماشا به راخیستې وي دوره حیا ورکه شوله دوره پښتو د ورکه شوله دوره شریعت و اسلام د ورک شولو دا حیا نه کوي چې څنګ ته مړی ایښی دی څنګ ته وقیا شوي دی همسایه کې مغام شوی دی څنګ ته جنازه ایښې دی هر څه لږه حیا به وکم لږ غوندې کې انسانیت خیال به وساتم چې جنازه دی مړی دی دی خیال بوستم نن مړی دی دی سبا موقع مړی کیدای شي خدا خالقو دا شی پرېږدولو دا پښتو یې پرېږدوله دا دستور یې پرېږدولو انسان کوم طرف ته لوټ شي کلو وطنو کې مختلفو ځایو کې لیاره بندوله توکسه لیارو تنګوله توکسه خلکو ته زار و اذیت رسوله توکسه ساره خلکو کې دا اسلام شته نه دی المنځونه کوي روژې ساتي لیارو مسلمانې سره د کې نشته ټولو نه مهمه مسلماني اندای څه لیارو کې مسلمان شوي
ما او تاسو مسلمانه اکسی چهره څه ما او تاسو ته خی ما او تاسو لیاری دي څوره خه مسلمان یو لیاری د وکسا بندوله وکسا تنگوله وکسا ډنګوله وکسا یو بو خړوله د وکسا او بو خرپوله د وکسا په زورا کینی سرا بوخ سرا اندغه صفه او بوتا مخکی بکلو تروغ للمو اندا ویلی بوي اندغه ویلو کې بخال کو بچی کلی اندغه ویلو نه بخال کو بهترین طریقې سره وبخستلې نن کلو ولا دا وبې چې کلو قابل نه دی پاتې شوی خالکو ته خون ولا ګټر ولا وبنجسات ولا وبار وبسلې څخه ته نجسات ویندالته چي دوره خود عقل کور کې اسمکه خود ډیره دی وړو کې غوندي یو کندو وکندا چې ګن وی کندو کې چوا بیا وسه بنداوات څه ګرونه خبره خو نه دي څه خالکو ته ازار وضعیت رسي پمپری دی کچې دی هر شی موندغه بوته چو سوره زیات ایمو دغه شنه ورسته یو رکش او ریاشي یو تنه یو زه یو مثال درکم نن سبا الحمدلله هر چا سره ګوډي ور سره دی یو په ځای دوا دري ور سره دی خدای د نور اویر کی خو دې مطلب خدا نه څه ګوډه د سرای دوره متباري څه بازار کې چی ته ودرېږي څنګه ودرې دی او شپروي ما کاوه سوره غټ ایب دی دا هر ایمو بازار سوره تنگ سیټي سوره تنگ ده اندغه تنگي سیټي کې یو طرف تا ګوډي ویلور بل طرف تا ګوډي ویلور اني جاني ولا ګوډي سارا نه تیرېدای شي ټریفیک هر چی ته جیم وي چوسه د احساس نه وي چې د ګوډې مې بيځای ودرولې ده خو بس هغه ته دا احساس ده چې موسه ګوډه سره ده چبیر سره ده ګوډي کې نو سم دا خبره او تډیره غټه بریخي چې زه خاصه بلایم ان انسان دې د وینو خبريان دي چې زه مثلا وکم دا خبرې د دغه شي دي چې انسان سره صرف احساس وسره وي دا احساس مهم ده دا موږ ته ول د ډېر وسیع موضوع ده هر حواله سدي باندې انسان گفتگو کوي شي که انسان وغوړي ټیک ده 100% اصلاح هیڅ تا ممکن نه ده اما دور اصلاح کېدای شي چې انسان زندګي وسکوي شي ځنه کسان د سیادي ځنه کلو نه وطن نه لکونه چی تختی بلځي کې زندګي شروع کوي اسلام آباد ته یو بلځي ته کله پښتنه ورنو کې چې دروغ خپل کله د ویلې پرېګ د ولغه به تو وی چې واجه دعوت وسیدل قابل نه ومر کې خالکو نه پرېخلم هزار وضعیت کولم خالکو کې نه وی زیدونه دایموی معاشره و بلا غټه تبعی و بربدی انداده یو کلا صلوات واست محمد و آل محمد دا موضوع هر چا سره تعلق لري او مو سره تعلق لري زه په کار د خپل گریوان کې سر ټیټ کوم سوچ وکم چې کوم یو فساد کې مبتلا یم کوم یو اصلاح ما ته ضرورت ده چې زه ځان اصلاح کوم او دا ورځ یان دي د پاره دی یو دا یو من دي د پاره دی مولا څخه ټیم کې دا اعلان کړو چې زه اصلاح د پاره وتلم هغه صرف د 61 هجری اصلاح نه و نن 1444 هجری اصلاح یا وخت ده دغه اصلاح نه مولا ویلی دي امام او ته اصلاح نه مولا ویلی دي ایوا خطبه مولا ټیم کې ور کړی ده دینه څو نقطې تاسو خدمت کې بیان کوم مولا څخه کله وزي مکینا مولا د څو جملې ختم کې وکړل اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان مولا دې چې مو سلطنت پسې نه یو کرسي پسې نه یو لالچ کې د حکومت او حکمراني نه یو رغلی سمو وتلی او خونینا ولا التماسا من فضول الحكام نمو سازشکار یو څه حکمرانانو ته سر ټیټ کو ولکن نرى المعالم من دینک زغړم څه دین علامتونه علائم سرګان شي دین مکمل ورکیدون کې ده زوال دین باندې رغلې ده دینداري باندې رغلې ده یعنی یو شریف سړی یو حسینی کس فریضه ده چې کومي معاشره کې دین کمزور کیږي دین زوال طرف ته سي ما زما صرف نه ده تو زما یاد ده اقدام وکا سوره د واسه د خپل واس په مطابق کوشش وکا ونظهر الاصلاح فی بلادک مولا دی زغړم څه شهرو کې معاشرو کې اصلاح ظاهر شي ويأمن المظلومون من عبادک مظلومانو ته حق ملو شي ظالم ته چپېړه ملو شي ويعمل بفرائضک وسنتک واحکامک ای پروردگار فرایض او احکام باندې عمل شروع شي کسا دغه خطبه کې مولا درې څلور نقطې بیان کړې ډېر سری ته بیان کوم تاسو ټیم ډیر نه خلم ایوا نقطه سم مولا بیان کړی دغه انداده ولیکن لنرى المعالم من دینک مولا دی چې زغړم دین ناخ کې نه خنی څرګاندی شي دین ورک شوه ده دین کمزور شوه ده دین ناخ کې نه خنی چې عزت اوس نه پښتنه کوم مثلا دا جمله ایمو زمانه کې څنګه فیټ کیږي
ایمو زمانه کې دا شی فیټ کیږي او دین ناخ کې چې دي مولای غوړي څه وایي دین ناخ کدا ده المنس کولای دین ناخ کده ک بل منځ شولې دین ناخ کده المنس کولای دین ناخ کده مسجد آباد وی دای دین ناخ کده کم مسجد صرف شخصی ذاتی پختو بیٹکو د پاره استعمالوي دای دین ناخ کده مو معاشرو کې چې وشي والی هغه مسجدونه دي مو مسجدو سره خیانت کړي دي سوچ مې پکړې دي چې تا جمعتونه جوړیږي جمعتونه جوړ شي وي دي خلکونه بیٹک جوړ کړي دي پختو د پاره استعمالوي خپل غاټو د پاره ودو د پاره غوړیو د پاره پلاو د پاره مسجد کې چې تا ته نو وخت صحابود وی قرآن سنټر ورکی وی جامع جمعه ورکی وی چې تا دایمو تبعی ده دای تبعی ناخ کی دی دایمو نسل څه تبعی طرف ته سی تبعی طرف ته روان دی او بربده زوال سره روبرو کیږي یو واجه ده ده کوم مسجدو سره خیانت نه وې کړي ایمو تاسو نسل به بربده طرف ته نتللو یو تاسو نه پختنه کوم رشوت خستله ای دین ناخ کړي که رشوت پرخلل ای دین ناخ کړي پرخلل ای دین ناخ کړي ایمو معاشره کې بازار سوره ګرم ده سود خستل دین ناخ کده که سود پرخلل دین ناخ کده نن ډیر معتبر کسان نن ډیر معزز کسان نن د دسه تنسل منزو ولا کسان ګیرو ولا کسان بی دین نه یو هغه کسان څه دینداری دي معاشره کې تا پیژندې زیا پیژندم تا غوتا اوسې سخای څه د خسړای دی زا غوتا اوسې سخام څه د بخسړای وي ماغه سودو کې مبتلا شوی دي نورو نه خو ګیلې ما کوي او سود خورا تو ته پته لګیږي که نه لګیږي چې تو مال تباه ده ته تباه زوال شکارې ای خدای عذابونه خپل ځي کې ای دنیا یو سزا ده ته وښیم ته ورکېږې نه ته پټېږې نه څوره سود خوره دي هغه خلکو ته په ګوتې معلوم شوي دي هغه کوم فیلډ کې ویلې نه دي هغه استادان دي خو هغه زمینداران دي خو هغه برګین ولدي خو هغه دکانداران دي خو هغه ملایان دي خو هغه کوم فیلډ سره تعلق لري خلکو ته پاته لګیدلې ده چې پلانکی پیسې پلانکی ته په سود ویر کړي دي تباه یې کړلو هغه ورځ تاسو ته پته ولګي یو ډیر حسین او جمیل جوان حیدر عباس نمای وازی نه پیژندم کوم ځای سره تعلق لري خو سود پیسو کې ډوب شوی وو اته کوای نشولې لنډوای نشولې خودکشي وکړله د قاتل کې دا سودخور شریک دی دغه سودخورو وجې نه خونې تباه شولې خلک یې تباه کړل ځوانان یې تباه کړل معاشره یې تباه کړله ته یې چې ما پیسې دي ما یې ورکوه داسې پیسې سارا چوته ما ورکوه دو څنګه اسلام منله دی دو څنګه مولا حسین منله دی مولا یې چې زه غواړم چې دین ناخ کې څرګندې شي دغه زمانه کې آی دین ناخ کا بانداوی تو سود چلاوا دین ناخ کا بانداوی سود کاروبار چلاوا ایتو اندا بدنامیا دنیا کی کفی ده څه خال د پیژندی ته سود خوره یې امام تو سندا دعا او تکفی ده خدایا ایمو معاشري کی سوره سود خوره دی خدایا تباہ و برباد وګرځوي لکه څنګه خال کی تباہ کړل یو کلا ک صلوات او محمد و ال محمد باندې مولای ته زغړم دین ناخ کی سرګاندې شي درویغ د دین ناخ کده کر اختیار د دین ناخ کده امو معاشره کی سور ډیر چلیږي درویغ وسه چلیدای شي معاشره دوره تباہ شي ویدو پر اختیار بیا نشي چلیدای ته تبعی ده کنه ده رختیا یا و درېږي به درویغ یا مزال کوا دوره معاشره تباہ شي ویده نن امو معاشره کی امانتداري او خیانت امانتداري د دین ناخ کده که خیانت د دین ناخ کده نن خیانت صورت زیاد ده هر انگل سے تو وکسی کسا زیارت جامعہ کبیرہ کی مولا جملہ دے بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا اہل بیتو اتاسو موداتو ولایاتو اطاعت زر سرا متعدین ناخ کی معلومی شوالے اہل بیتو ولایاتو اطاعت کی دین سرگندیگی علائم د دین سرگندیگی زیو مثال دیر کم 61 ہجری کې چکلا امام حسین کی یوم مکڑلو کربلا عظیم واقعہ رونما شولا مدینه کی عظیم شخصیاتو د حنزلہ زوای د عبدالله ابن حنزلہ غسیل الملائکات جنگ احد کی جنگ بدر کی شہید شوی وو داغه عبدالله اته زمن دی د مدینه سرشناس کسانو د معزز کسانو نه حساب شوی دی ډیر کادر ذات وو خ شخصیاتو دیندار شخصیاتو 63 ہجری کې
دی ته دغه دعوت میلاو شو یزید طرف نه څه راشه یزید ته خطر و څه مدینه ولا قیام ونه کی توجه مو طرف ته یزید ته خطر و څه قیام ونه کی دوی رو غختلو ته څو مدینه نه معزز کسان مشران ملکانه ځان سره والا ایما زد ولمستیا دیر کم شام ته لوړل بهرحال یزید څورې ولمستیا ور کړل افتا ور سراو هغه نه بعد ولمستین بعد خ تحفه تحائف اشرفه دینار هر څه دویا ور کړل هغه ورنه روخصل سیوارځي په کریږي موتا خو هغه ځکه چې کله یزید ولیدلو څه شربونه دي کبابونه دي نشي دي تماشي دي هر چی حالت موجود دي مثلا المنزونه نشتا دین نشتا دینداري ختمه ده مذهب نشتا دسي خلیفہ منبر رسول باندې ناس ده د مسلمانو باغدور لاس کې ده څنګه شربونه چی کی هغه نشي کوي هغه بيزوانو سره ټول ورځي لوبي کوي هغه زنا ته اله نه کوي هغه یو قسم ته دینی حکم باندې عمل نه کوي څکه کله واپس مدینه ته راغللو عبد الله بن حنزلانا هغه مدینه ولا خلکو پښتني وکي تر ټول شول څه د ولیدل ایمو خلیفہ د څنګه ولیدلو ټول حالات یو ته بیان کو څه خلیفہ مشرب خور دی خلیفہ مداشه دی خلیفہ مدا څه ټولي خبره تو وکړلې مدینه خلق پاتېدل عبد الله ته تقریر وکړل تاسو پاتېږئ کنه پاتېږئ تاسو مرزي خو زه خپل اتو زمانو سره قرباني کوي شم د خلیفہ په خلاف پکار د قیام وکړو څه قیام شورش څه کله برپاش ولو یزید هغه زینه او ته مسلم بن عقبه چې یو ظالم صفاق کس وغه تر واستولو څه سرکوبي کی ستر لخر سره جنگ وشولو واقع حرانه وتی حرا واقع وشوا 63 هجری کې خدغه واقع کې دا کوم عظیم شخصیت عبد الله بن حنزله غسیل الملائکه دا شهید شولو دي زمان ډیر کسان شهیدان شول 2000 کسان قتل عام وشولو تجاوز وشولو زیاتای وشولو ریپ کی سونه وشول دسه بده توایم صفا الفاظو کې ډیر زیات ظلم یو کو درې ورځې مدینه خلیفۃ المسلمین یزید خلکو ته مباح کړی او چې کوي شوی ورکی صرف اهل بیت بنی هاشم او محله محفوظ پاتې شولې نور هیڅ محفوظ نشول پاتې یعنی زه تاسو اصل کې نوٹ دا در کوم څه وخت اختم کې مولا حسین ته پکور وسه کې یو مې کړه وکنه وې کړه چې کله دین د حالت رسیدلې ده خلیفۃ المسلمین د حالت رسیدلې ده امام خپل فریضه ګڼل چې یوم کړي وي رضا عظیم کې یوم مولا وکړلو او هر زمانه کې کله انسان څه وکسي چې ته دین کمزور کیږي ایمایا زما ده ایتایا زما ده جوان ایتایا زما ده مشر ایتایا زما ده هر وکاس زما ده سار ماټی ټوا غوګ ما کڼوا چې کسي خپل فریضه د کوا څه کله فریضه د کیږي بیا معاشره کې برای نه زیاتیږي برای بیا ور کیږي ور سره یو صلوات واست محمد و ال محمد باندې قربان مشم تنګيږي بنا د شپې ورځې ما تاسو ته بیا نه ملوي خو زه ما ډېر تنګاو ما نه ما مجلس خپل ټایم سه ان شاء الله ختم کیږي اې دې زړه صرف یو بل نوٹ در قوم کا سا ودا واقعہ تاریخ کی رگلی دے تو پتہ ہی بنی امیہ 132 ہجرے پر حکومت کڑے دے 132 پورے کربلا واقعہ بعد سے 61 ہجرے کی شوی دے 132 پورے تقریبا 70-71 سال بیا بنی امیہ تخت باندې پاتې شول ټول حکومت یې کړه دے 90 سال تقریبا بنی امیہ حکومت کړه دے بنی عباس به ډیر کله دے څکله بنی عباس راغلل حکومت کشمکش شروع شولو بنی عباس څکله بنی امیہ نه حکومت خستلو ډیر زیات قتل عام وکړلو بنی امیہ کې 1000 کسان بنی امیہ والا سرداران مشران غټ کسان بنی امیہ قبیله والا غټ کسان قتل عام کې ته تیغ کړل دی هدا پورې څ قبرونه اډو کیا رو بسال بنی عباسو اډو کیا وسی زوال دوی کې اخیری خلیفہ مروان وو مروان یو زوای عبد الله بن مروان ایک یو دی فرار وکړل نو ټول قاتل شول هو تلوغه اسلامی مملکت نه هو تلو ایوا علاقه ده هغه ته نوبانه ای امام رضا علیه السلام مور تعلق اند غیله کې سره ده مصر سنیغ ده دغه نوبه علاقه ته د ورسدلو فرار وکړلو آلته پناه وخستله سیاسي پناه هغه څه کله پناه ور کړله درې ورځې ول مستیای وکړه دا عیسایان وو عیسای کرسچن وو داغه خا پناه خې ذاتی ور کړلو درې ورځې نه بعد بادشاہ ورته راغللو چې عیسائی ده لکه غوږ ته وچوي بادشاہ څه کله ورته راشي دغه عبد الله بن مروان سکینی جامه وسوکی چې تیمول منوي درې ورځې مخاول مستا دیر کړله زنند سمیلاوش ولم خو زه تونه
یوا دوی پښتنې قوم ته صرف دغه خبرو لک جواب راکړه بادشاه دوته عیسائی بادشاه کرسچن هغه دوته مو ته دا وایا ایتاسو مذهب کې ایتاسو مکتب کې ایتاسو دین کې دار تویا څه درویغ حرام دي که حرام نه دي دا دوی څه حرام دي درویغ سخته پابندي ده ایتاسو مذهب کې دار تویا زنا حرام ده کنه ده حرام دي حرام ده سخته پابندي ده په غټو ګناهانو ده ګناهانه کبیراونه ده دار تویا ایتاسو مذهب کې شراب حرام دي کنه دي حرام دي خیانت حرام ده کنه ده حرام ده بے گناه قتل حرام ده کنه ده حرام ده حرام پیسہ خوړل حرام ده کنه ده حرام ده او ته د تاسو کوم حکومت کړي ده 90 سال بنی امیہ ودارت وای تاسو حکومت دور کې د شونه کېدل کنه کېدل هغه د دې د ټول شونه کېدل درویغ وو رشوت وو سود وو قاتل وو د ټول شونه ورکی او چلیدل تاسو کول کنه مکول عبد الله دوی سموا کول نو ته څنګه دغه جی پر راغو ته تاسو څنګه کول خو انداز سوال بدن راتللو کنه څنګه دا کارونه کیږي چې دین دنه حرام کړی وي نه دي نتیجه انداز ته سوال در باندې راشي اغه نستا جلال کې راغله غوسه کې دورته ایڅ تا ته مو درې ورځې ول مستیا دي لپاره نه در کڅ تیمو ملک پاتشاه مو صرف عزت قادر در کول ولمنه ته عزت ور کوي شي تاسو باوجود داسې تاسو دین دا شیونه حرام کړی دي تاسو بیا کوي بیا مو وکړل نتیجه دنه خدای عذاب را وستلو دغه عذاب کې مبتلا شوی تیمو ملک تر غلې څوره زر کېږي ملک نه لکه نه وزه د سینوي تیمو لکه کې خدای عذاب نازل کی توجه نه وی بسل اور پسې لکه نه اندی د پارا چې یو سبق وی مسلمانو د پارا څو مسلمانو تاسو ته شرم پکار دی تاسو ته ننګ پکار دی چې تاسو ته دین دا شیونه حرام کړی دي حرامي ګرځولې دي په باوجود تاسو کوی نه پرېږدوي نقطه دی ورکې ډیره جوړه صرف پندوره د تویم ځنه شیونه مو تاسو کوو پیغمبر سره روبرو شو څنګه صرف اندوره د توي څه حیا د ویل نه کول حرام به د ویل کول مانه ویل د کول باندې ویل د کول انسان څه خیل ته روبرو کیدای شي خپل پیغمبر سره ویم نقطه چې امام ذکر کوي نظهر الاصلاح فی بلادک اولادی چې زغړم سم معاشره کې سوسایټي کې اصلاح ایجاد شي اصلاح شي شه د کسه شعیب کو راغله خپل قوم کې چې وکړل ناب تول کې خلکو کمای کول شعیب دی په خلاف قیام وکړل شعیب علیه السلام ناب تول کمای ختم کړل معاشره کې مبارزه وکړه قوم لوط هم جنس بازه کې لیوات کرے کې مبتلا شوی وو لوط پیغمبر راغله مبارزه وکړه لوط پیغمبر دی په خلاف قیام وکړلو قوم نوح کې عقاید خرابای وو نوح پیغمبر راغللو خلکو عقاید او اصلاح د لپاره کوششونه کول اندیشون سره مو پیغمبر دور کې زنده درګور کېدل بچي دین ختم شي او پیغمبر جهالت سره مبارزه وکړه نن مو تاسو دغه رونال یاري تر وبسلیو اره وکاس فریضه انده جوړیږي چې معاشره کې اصلاح د لپاره خپل ایسا وچي اصلاح د لپاره ایسا چوي فساد د لپاره حصہ ماج اصلاح صاف کې ودرېږي فسادیانو صاف کې ما ودرېږي مولادی یامن المظلومون من عبادک ای مظلوم دفاع کولای ما فرایض نه ده علی علیہ الصلوۃ والسلام کول لکون للظالم خصما وللمظلوم عونا هر کله ودرېږي مظلوم سو ودرېږي ظالم سما ودرېږي پیسو ولا سما ودرېږي و ډیرو سما ودرېږي سرمایدارو سما ودرېږي کرسي ولا سما ودرېږي رشتہ دار سا ما ودرېږي چې ظالم ده پلار سا ما ودرېږي چې ظالم ده مخالفات وکته حسینیه مولادی و یعمل بفرائضک و احکامک مولادی ایسا اما فریضه داده چې ته هم احکام و واجبات باندې عمل پرېږدولی شي ما فریضه ده چې زه دا شونه زنده کم نه ما تاسو ته مولان دا پیغام پرېښلی دی آزادارو حسینیانو که چیرې غواړو مالیارې باندې روان شو رسوی ما سره ملګرتیا وکړئ یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې امام دغه اصلاح کی سوره کامیاب شو امام ته اجتماعي کامیابی ملو شو انفرادیه او ته ملو شو دا 72 کسان امام اندسی نو انتخاب کړي دا څه معمولی هستیان نه وي دا 72 کسان یو کاس ځان ته یو لخکارو یو کاس با معرفت انسان وی زرو کسانو نه ډیر ده مولا دغه اصلاح نتیجه نن ده کته سو کسوي کنه امام هر چا باندې اثر چولې ده که عیسایان دي که هندوان دي
که کوم مذهب سره تعلق لري څه ضمیر زنده وي هغه هیڅ کله مولا نه انکار نشي کولی که کس ذکر کولو چې ګوډي کې نو سوم یو ډیرور سره مداح و ذاکر حسین و چې کله پوه شو نه چې ذاکر حسین یم متام ته روان یم مقصد ته چې کله ورسولو مو کریا ور کوله مو نه کریا نه خستل ایران کې مو اصرار وکړ چې ویلی نه خلی مو ته دې چې کریا نه ځکه نه خلم څه اندغ دار نه مو ته براخه ملو شوي ده څه کوم دار نو کری ده ته کوي مو ته څه براخه ته ملو شوي ده مو ته دې ته پاته وی نه وي زه صحیح یم زه شیعه نه یم مسلمان نه یم مولاد نه کېدلو ما هر قسم ته طبيبان ستړي کړل علاجونه مو وکړل اولاد نه ملوېدلو مو سیوار زیو ذاکر نو سو مو ته دې څه که غواړي اولاد براخه د ته ملو شي د اهل بیت خلخوانی لمنه ونیسا مولا ابوالفضل العباس لمنه ونیسا ما اندغه متمو کې د مولا ابوالفضل العباس لمنه ونیولله مو ته ډېر کام ټیم کې خدای اولاد نصیب کړلو عزادارو عیسیانو ته یې ویر کړي دي عیسیانو براخي شوي دي ما او تاسو څنګه نه کیږي خو صرف نظریات ټیکول دی عقیده ټیکول دی اهل بیت پیژندل دي معرفات زی تول دي دا معرفات صرف تور او پردو جنډو سره نه کیږي په کار د ما او تاسو مجلسو زریه سره خپل معرفات زیات کو اهل بیت صحیح پیژندو به ما او تاسو هر یو مسله سهل کیږي یو کاس دغه نقطه ذکر کړی دی چې بین الحرمین کې ما سینزنی کوله زدری مکوله یو کاس قسم مو ته مخته ازدری کوي هغه ټټار وای زا ټټار وایم خو ډېر تیز ټټار ازدری به کوله یی څه ازدری ټیم کې اچانک د تڼۍ خلاص شولې خو څه قسم صلیب چولې ده صلیب چولې ده د عیسیانو والا پاتر توله کې دا مسلمان نه دی عیسی دی کرسچن دی ایسه ز چال کې نغدې ویرغلم بین الحرمین د مولا حرام کې سنزنه کې چال سن نغدې ولا متومله ته خو مت عیسی بریخي مسلمان خو لکه نه مت دی عیسی سیم بیا موت اوله څه دال دي څه کوي بین الحرمین مولا حسین د پارا ټټار وای سینا ویلی وای ډیر عجیب جمله یو توکل آزاد ورو هغه د وتیڅ متمی آزادورا دین ما مختلف ده د سټیک ده کتاب ما مختلف ده د سټیک ده پیغمبر ما مختلف ده د سټیک ده خو حسین مدرسه یو ده مولا حسین مدرسه یو ده کوم حسین څه تاسو منوي ماغه مولا حسین د موامنو کوم مولا حسین ته تاسو عقیده ده ماغ د کربلا شهید کربلا ته مو سیانو عقیده ده مواونه څه لیدلی دي موا څه براخونه لیدلی دي عزاداران سید الشهدا د وم شپه ده امام تاسو زنانا مردانا نن شپه خالق نظرونه راوړي خال نظرونه تقسیمي د ودګنی په نامه ټیک ده کربلا کې یو شاهزاده حضرت قاسم علیه الصلاۃ والسلام د ام فروا دلبند ارجمن فرزنده موجود ورکی یوا مومنه یوا بیبي څنګه شوهر سیرا سار نه اوچاته شي زوای صرف دنیا کې موجود وي غاندار مونوي زوای مجنې شي بیا زوی ته واده وکم بیا یې نومي وکسم بیا یې وادو جمو کې وکسم بیا یې وادو شالو کې وکسم هیڅ شک دی کې نشته چې د قاسم مور ضرور به د ارمان کربلا ته راوړې وي اندغ ارمان سبه قاسم میدان ته استولې وي اندغ ارمان سبه قاسم نوجوانا کړي وي خدا ارمان د قاسم مور زندگی کې و عزادارو شهادت مصائب سبا کیدون کی دی عزادارو صرف دتا نن ورځي یو د سکانس څنګه حقيقي واقعا یو حقيقي هغه ودګنای و کربلا ترغله یو څو جمله مصیبت درته کوم مو د دارز وکړلو اهل بیت مولا حسین سیار چورشتا و ربیتا ده عیسایونا و سره بیتا ده مو توسنه مضبوطه ربیتا ده ای مولا کاروان سکلا کربلا طرف ته روان دی لیاری کې و مقام باندې ودرېدلو مولا یوه خیمه ولیدله ثعلبیه مقام کې مولا خیمه ولیدله یوه خیمه لګېدلې ده مولا قافله ودروله ابوالفضل عباس ته دی څه ما عباسه وروره دالتې قافله ودروه زه لږ د خیمې پورې څم ما یو وړوکې غوندې کار دی دلته ای مولا انتخاب ته سترګې غړوه خپل انتخاب کوي یو کس د خپل انتخاب کوي مولا چې کله خیمې ته راغللو دغه خیمې کې وهب سره د وهب مور کمر بیبي و سره هغه کوله هانیه بیبي وسیدل چې عیسیان دي اسلام سے تعلق نشته شیعه مذهب سے تعلق نشته
وهب کوله هنیا بهار وتلی و تازه 15 14 ورځې کېږي واده یې کړی دی دینه زیاتې ورځې نه وې تېرې کله مولا هغې ښځې سره د وهب مور سره میلاو شولو پښتنې ونوه کې دالتې څه کوئ دالتې د اوسو زوی زوی مه تازه واده کړی دی مو عیسیان یو زوی مو خپلې نوم عیسه چکر باندې بهار وتلی دی 2-3 ټکي څه کله جامع اوسه وکړه مولا یوه پښتنه ونه کوي وهب مور ته یې څه دا راته وایه څه تاسو ته خو دالتې چی شي تکلیف نه وي ضرورت خو درته نه وي څه حاجات خو مه نه وي څه مشکل خو مه نه وي هغه د وهب مور کمر ورته یې څه نه موږ ته خو څه تکلیف نشته خو دالتې اوبه نشته دي موږ ته اوبو ډېر تکلیف دی دا هغه صحرا دی اوبو سې مو ډېر وریا څو مولا د ورته دا اوبو تکلیف به نه مو اوس حل شي امام څه وکړل خپله اسوی راواخیستله خیمې نه څانګ ته خیمې سه څټکې وه تیږه وه هغې تیږې باندې څه کله مولا څه وویله خپله نظا یې بلکې ورباندې وویله هیڅ فورا د صفا زلالو اوبو یوه چینه جري شوله څه کله چینه جري شوله یې وهب مور حیرانه شوله مولا ته یې ځیرې ځیرې سترګې وغړولې وه پښتنې ورنه وکړه ورته یې د دا راته وایه عیسی راغلی که د عیسی مسیح اولیاو اوصیاو نه یو وسي راغلی مونې لږ ځان وپېژنده عزادارو دین عیسایات و ځکه د عیسایات پښتنې ورنه وکړلې مولا د ورته یې نه عیسی یم نه د عیسی اوصیاو نه یو وسي یم اخري پیغمبر رسول الله المسیح نه یو المسیح یم زه د زهرا زوی غریب حسین یم کربلا طرف ته روان یم مظلوم یم یاران را سره نشته ملګرو کمای در سره یوه جمله یې ورته وکړله او دی وهب مورې زه د نه روان یم خو څه کله د زوی خیمې ته واپس راشي بیا د زوی ته یې ما طرف نه سلام وایه سلام نه وروسته ورته وایه څه د زهرا زوی غریب حسین په دغې تېرېدلو ته یا کربلا ته غوښتی څه وهبه لسم ورځې نه مخکې کربلا ته راورسېږه عزادارو څه کله سترګې ملمدې شولې توسل دپاره دا کفي دی عزادارو څه کله مولا لاړلو ورنه یې څه مازدیګر ټایم وهب څه کله خونې تر نږدې شولو کله یې چینه ولیدله اوبه یې ولیدلې وهب حیران شو خدای دا خیمه نشي کېدلی یې څه بیا واپس شولو څه کله وپسېږي مور یې خیمونه راووتله غاږ یې ورپسې وکړه وهبه زویه چېرته روان شولې یار واپس شه اندا یمو خیمه دی ما ستنېږه څه کله نږدې راغللو مور ته یې مورې دا چینه څنګه راوتلي دی دا اوبه څنګه راوتلي دي مور د ودی وهب زویا دغه لیارې باندې د اخیری پیغمبر یو عظیم المسای تیرېدلو هغه څه کله موسی ملاقات وشولو پښتنه هرنوکه مشکلات خود نه مو ته دا خبره وکړله هغه ته دا چینه وبسلی ده یې نور خو څه نه ود ته ویلې مورې او ته یې وهب زویا وا جمله یې راته وکړله څه وهب ته ویا لسم ورځې مخکې ځان کربلا ته راورسوي که موسی مدد کوي لسم نه مخکې وهب ته وایه ځان کربلا ته راورسوي عزادارو څه کله دا جمله ورته وکړله وهب د مور ته یې مورې بیا انتظار د چې شي دی مورې وشه سمنونه راټول کوئ مورې پانډې وتړوئ عزادارو څه کله یې سمنونه بیړې سه وتړل پانډې وتړلې مولا کروان کربلا ته رسېدلی دی وهب هم لسم شپې باندې کربلا ته راورسېدلو مولا ښه اول میسته ویر کړله ښه عزت قدر یې ویر کړلو خو یو شي کې مولا ونه شرمنده وشو ولو معذرات وختلوتی وهب څه کله تو خیمې ته دې راغلی و ما درته یې اوبو چینه وبسلي وه اوس ته کربلا ته راغلی وهب موسی اوس دوره اوبه نشته دي څه تا ته هدیه کو وهب کیدای شي جمله به ورته کړي وهب زه تا نه ډېر شرمنده یم لږې ما وړه بلبله خو وکسه وهبه لخوی ما وړو کې ازغار وکسه تندې نه یې شنډې وچې شوي دي زه د نه یې اوبو ډېر معذرات غواړم عزادارو وهب ته څه کله ولمستیا ویر کړله لسم ورځه د قربانۍ دپاره د یو کس تیار کیږي روانیږي د یو وخت داسې راغللو څه وهب مولا ته مخ ته ودرېدلو مولا ته دی مولا وشی ما سینې کې هم نور طاقت نه دی پاتې شوی مولا وشی تا مظلومیت زه نور نشم لیدی مولا وشه ما ته جنګ اجازات راکه مولا څه وهب ته ځیرې سترګې وغړولې یوه جمله یې ورته وکړله او ته وهب ته ودګنایې وهب تا ته واده کړی دی وهب تو په تامې باندې نامې راغلی دی وهب ولس ورځې کېږي ته تا واده کړی دی ما سې وادو جمو کې موجود یې وهب زه تا ته اجازت نشم دیر کولی وهب لاړ شه مور خیمې ته ویر شئ مور صحرا وګرځېږه عزادارو څه کله وهب مایوس شولو واپس خپلې خیمې ته راغللو مور ته دی مورې ما ته خو د زهرا زوی حسین اجازت نه راکوي
مور ما ته خود مولای ایتتی مور سهرای عزادارو څه کله دا جملې واورېدلې وهب مور مقام د تلخیم عزادارو څه یې وکړل خپل سوای دسې تیار کړلو لکه تازه یو ودګنای جوړوي اغنه بعد وهب ته وهب لاړ شي زهرا زوینه ځان قربان کا عزادارو څه کله وهب روان شي مور استایی څه مولانا اجازات واخلي میدان ته لاړ شي یې څه کول او دی څه نه نشي تللی زه اجازات نه در کوم زه د نه پرېږدم نومي لاس نه نیولی دی مور میدان ته ستایي نومي نه پرېږدي ورته یې څه نومي ویلې م نه پرېږدي وهب ته یوه جمله وکړه ورته وهب مولا ته څې مایا لږه ځان سره بوزه زهرا زوی ته خو ورڅې لږه مایا ځان سره بوزه عزادارو وهب څه وکړل ځان سره یې نومي راوستله مولا ته یې ودروله کله مولا سترګې وغړولې ودګنای ورته ویلاړ دی نومي ورته ویلاړه دی وهب نه یې پوښتنه وکړه وهب نومي د څنګې راوستلی دی ورته یې مولا ما نه پوښتنه مه کوه لږه نومي نه پوښتنه وکړه څه کله یې مخ ورته راوړولو ورته یې هنیا څنګې دې راوستلی دی خپل شوهر ورته یوه جمله یې ورته وکړله ورته یې مولا ما ته پاته دی وهب شهید شي وهب ته به بهشت میلو شي خو مولا وهب ته وایه ما سره دوې وعدې وکړي یوه وعده دا رسه وکړي یوه وعده ته رسه وکړه مولا ورته یې نومي وایه څه وعده در سره وکړي ورته یې وهب ما سره دا وعده وکړي دا څه کله شهید شي بهشت ته به روان شي اوره بهشت ته مات شي وهب ته وایه ای ما زمانه تا وکړي مایا ځان سره بهشت ته بوځي عزادارو مولا ورته وله وهب که ولې نومي ما خفه کېږه دا وعده زه در سره کوم زه زهرا زوی حسین در سره وعده کوم ته به بهشتي وي شوهر به دا بهشتي وي خو دویمه خبره وکړه ای څه کله دویمه خبره شروع کړه مولا ته دی مولا جان وهب څه زه دا خبره دویمه کوم ای څه دا خبره تا دپاره کوم مولا ته دی مولا جان وهب خو ما سرپرست دی شوهر مه دی ای پلار خونه مو وهاب سي پرېښلی دی مولا ما ته هلته چوک نشته کربلا کې مولا ته شوهر مو شهید شي زه به بې سرپرسته پاتې شم مولا ما ته اجازات راکړه زه بیبیانو خیمو ته لاړه شم مولا ولیا بیبي ما سرپرستی وکړي مولا ولیا بیبي سره زه بیا دوباره مدینې ته واپس لاړه شم یې څه کله دا جمله ورته وکړله فبکى الحسین بکاء شدیدا یې څه دې ټایم کې مظلوم دو کربلا په ژړا شولو سترګو نه یې کار ته اوښکې روانې شولې عزادارو وهاب میدان ته روان شولو کوله مولا سره ولاړه دی مولا سر ټیټ کړی دی په ژړا شوی دی مولا یوه جمله به ورته کړې وي وهب کولې ته د خیمو خبرې کوې ته د بیبیانو خبرې کوې نه به خیمې پاتې شي نه به خیمې کې اصغر زنګویه پاتې شي وهب کولې خیمو کې بیچیا نشي پاتې وهب کولې وړې بلبلې سبه کشوریا نشي پاتې لسم مزدگار بوی وڑی بلبلی لمنہ بوی کربلا کی بمنڈی وئی عزادارو اخیری جمله درته کوم څه کله وهب روان شولو جنانه وجنګېدلو یې څه کله وهب یو لاس پرې شولو کوله میدان ته روانه شوي دی غږ یې په وکړلو نامي ښځو نه جهاد ساکې دی ویلې میدان ته راغللې عزادارو کولې یوه جمله ورته وکړله ورته یې وهابه تا نه ولیدل ما ولیدل ای مولا مظلومیت مو ولیدلو ای مولا بېکسۍ مو ولیدله وهابا زخیمو کې نه پاتې کېږم عزادارو وهابا شهید شو کربلا کې کوله شهیده شوله یو فریاد وکړئ وا مظلومه حسینه